أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أزما محترم کتونکو مینوالو دا نننی ویډیو چې دا د بیوه عورت هغه زنانه چې د هغه خاوند وفات شي دی به څونه وخت په کور کې تیری او دی څه کارونه کولی شي څه نشي کولی. نو د دې په هکله باندې د نننی ویډیو ده. الله جل جلاله فرمایي والذین یتوفون منکم، هغه سړي چې مړه شي ستاسو نه، ویذرون ازواجا هغو بیبیانې پاتې کي، یتربصن بانفسهن دوی به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې 4 میاشتې او 10 ورځې. یعنی مسله دا ده چې کله د یو زنانه خاوند وفات شي دغه زنانه به 4 میاشتې او 10 ورځې، ټیک شو، 120 اور 10 130 یعنی 130 ورځې چې کوم دی دی به سنه کې یتربصن بانفسهن دی به نکاح نشي کولی. دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې کومې زنانه خاوند وفات شي ټیک شو او هغې په خېټه باندې ماشوم وي یعنی صحیح حمل وي، نو د دې بیا 4 میاشتې او 10 ورځې نه دي، بیا دغه ماشوم پیدایشه پورې چې کوم دی دا سره په عدت کې ده. چې کله ماشوم پیدا شي نو د عدت بیا ختمیږي، ټیک ده. او د 4 میاشت 10 ورځې هغه زنانه دپاره دي، هغه کونډې ښځې دپاره دي چې د هغه خاوند وفات شي خو د هغه په رحم کې ماشوم نه وي، یعنې په خېټه باندې ماشوم نه وي، نو هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې دی به د خپل په کور کې د خاوند په سوق کې به تېری، دا د عدت دی. اوس په دې 4 میاشتو او 10 ورځو کې چې آیا دا زنانه دی هغه کم کارونه دي چې هغه دی نشي کولی. نو احادیثو کې هم راځي، اول نمبر خو خبره دا ده چې دی نکاح نشي کولی، ښکاره خبره ده، واده نشي کولی، دا خو ښکاره خبره ده. دویم نمبر خبره دا ده چې آیا دی د کوره وتلی شي که نشي وتلی. دا زنانه دی به د 4 میاشتې او 10 ورځې، آیا دا خاوند چې مړ کېدو هغه دا ښځه پولیسانو له حواله کړه او جیل کې بنده کړه، ټیک شو، نو 4 میاشتې او 10 ورځې چې کوم دی دا په حوالاتو کې به وي او دی به بهر ته نه راوځي. اصل کې ګوره خبره دا نه ده، خبره دا ده چې الله جل جلاله د ښځې او د خاوند په منځ کې یو عجیبه لایف، یو عجیبه زندگی مقرر کړې وه. پوهېږې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي که نه ولا تنسوا الفضل بینکم، کله چې د ښځې د خاوند اختلاف راشي که نه نو او صلح نه کېږي، نو الله وایي ولا تنسوا الفضل بینکم، هغه ښه وخت رایاد کوي که نه یار، الله وایي هغه ښه وخت رایاد کوي، هغه سکون والا زندګۍ هغه ټایم رایاد کوي. نو ګوره تاسو نننۍ یو ورځې بدۍ ته خو تاسو ګورئ، لیکن هغه 10 کاله 20 کاله 2 کاله 3 کاله چې ښه تېر شي هغه خو هم راواخلئ. کله چې هغه ښه کارونه، اصل کې اسلام وایي هغه مثبت کارونه چې تاسو راواخلئ، هغه پازیټیو کارونه چې تاسو راواخلئ، نو بیا به صلح ډیره اسانه. بهرحال نو دا زنانه چې کومه ده دی به 4 میاشتې او 10 ورځې چې کوم دی د خاوند په سوق کې به تېری، یعنی خفګان کې به تېری، ټیک ده. نو د دې نه علاوه حدیث کې راځي زینب بنت جهش ام حبیبه رضی الله عنه هغه وایي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر. ويو زنانه لهم داسې نه دي په کار سوا د هغه زنانه نه چې د هغه خاوند وفات شي هغه به څوک مناویل 4 میاشتې او 10 ورځې. او بیا امام بخاری رحمه الله حدیث دی ام عطیه رضی الله تعالی عنها وایي وقالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم فرمایل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوجها فإنها لا تكتب
وای دا زنانه به رانجه نه لګي دی به خضاب نکریزې به نه لګي ټیک شو ولا حدیث کې راځي ولا تلبسوا ثوبا مسبوغا دی به هغه کپړه هغه لباس به نه استعمالوي چې کم لباس سره د ښځې زینت ښکاره کیږي او د دې ښځې هغه غم چې کم د هغه په خوشحالۍ باندې بدلیږي نو لہذا هغه د فیشن والا او هغه زینت والا کپړې به نه استعمالوي سادګي ژوند به تېرې 4 میاشتې او 10 ورځې او پاتې شوه دا خبره چې آیا دا ښځه د کوره بهر ته وتی شي که نه شي اوس ګورئ په دې کې مسلې دي یو ښځه نوکره ده ټیچره ده یا یو ښځه چې کوم دی په هسپتال کې نوکره ده ټیک ده نو آیا دا به څه کوي 4 میاشتې 10 ورځې د حکومت دا چوټي ورکوي که مسلمان ګورمنټ وي اسلامي ریاست وي ټیک ده که اسلامي ریاست نه نو بیا به څه کوي نو بهرحال مسله دا ده چې ضرورت په وخت کې دا زنانه د کوره وتلی هم شي یو خپل قریبي مړی وشي هغې کره هم تللی شي دا انتهایی ضرورت کې دا ډاکټر سره هم رجوع کولی شي هسپتال ته هم تللی شي او په پرده کې خپله ډیوټۍ له هم تللی شي ټیک ده چې کله حالت اضطراري ګورئ ټیک ده او دغه رنګې دا زنانه که چېرې کور کې هېڅوک نه دا کونډه ښځه ده او دغه یوه زنانه پاتې شوه یا ماشومان دي خو هغه ماشومان د بهر ته د تللو نه دي او د ده بل څوک د سودا د راوړلو نه نو دا زنانه ځان ته د بازار صرف سودا وغیره هم راوړلی شي نو انشاءالله تعالی نو اسلام دونه ګران نه دی دا اصل کې زموږ د خلکو د اسلام او رواج هغه یو بل سره داسې مکس کړي دي که نه نو هغه اسلام نه بو جوړ شوی دی اوس خلکو ته نو الله تعالی دې کړي چې مونږ مسلمانان د خپل دینی او اسلامي معاشرې سره اشنا شو او انشاءالله تعالی کوشش به کوو وختن په وختن ملګرو دپاره چې کوم دی مونږ به انشاءالله تعالی داسې مختصر مسایل انشاءالله تعالی دا به شیر کوو او امید لرو چې انشاءالله ملګري به دا لایک کوي او انشاءالله سبسکرایب کوي. جزاکم الله خیر.